السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زم شاجي. ګرانو کتونکو، نوښار د مختلفو دفترونو هغه صورتحال هغه وخت په وخت موږ تاسو ته ښیو او ادارو کې چې کوم مسایل دي نو هغې نه خپل مشران، خپل حکومت، انتظامیه دا خبرو تاسو ته چې په دې ویډیو کې کوم تصاویر ښکاري نو دا زمونږ د نوښار خزانه ده، کومه چې د کومې په بنیاد باندې چې زمونږ ټول نظام چلیږي. لکه خزانه داسې شیز دی چې هغه ایجوکیشن دې پورې تړلی دی، محکمه مال دې پورې تړلی دی، سوشل ویلفیر دې پورې تړلی دی، مطلب چې څومره حکومت دی نو د خزانې سره تړلی دی. خو د دغې صورتحال دې ټایم کې دا دی چې په دې معمولي باران وشي نو د دې دا چت دا راساسي، دغلته د ناستي ځای نشته، ټول بلډینګ بوسیده حال دی، عمارت ځای په ځای کریک شوی دی او ډېره هم دفتر دی په تحصیل روډ باندې او ډېر لوی ځای دی. دا د ډسټرکټ ګورنمنټ د ډپټي کمشنر انډر راځي نو دا ځای او دې دپاره د صوبایي حکومت د طرف نه 2 ځل د خزانې نه پیسې منظورې شو، خو د اونرشپ چې هغه د ډي سي آفس او د خزانې ترمنځ د دې مفاهمت نه کیږي او دا ځای هینډ اوور کیږي نو د دغې وجې نه دا ځوړند دی، دا جوړیږي نه او حالت دې ته را رسېدلی دی چې د زمونږ د خزانې دفترونه هغه متعلقه مخکې به ټول یو ځای کې ناست، نور 2-3 ځایه کې ناست دي، نظام درهم برهم دی. مونږ نن تلي ټول صورتحال مو کتلی. شادي تاسو ولیدل؟ یاره یو خبره راته کومه چې زمونږ خصوصا په خیبر پښتونخوا کې نوښار یو مال ضلع ده، دې کې د هېڅ کمې نشته. د دې ډیران خرڅېږي د اسپتال په زرګونو روپو باندې، دلته سونه روزي، دلته شګه شته، دلته زمرود شته، دلته پوله شته، هر یو څیز دی. خو موږ د خپل ډپټي کمشنر صاحب ته وایو، د بنک ډپټي کمشنر دی او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، زموږ خپل امپیګانو ته دا مطالبه کوو چې دا زموږ د نوښار یو خزانه دفتر دی او زموږ ټولې پیسې هر یو څیز لین دین په دغې خزانه کې جمع کیږي او د هغې صورتحال که ته وګورې ټول چتونه یې راساسي او ریکارډ پروت دی. نن په مردان کې خبر شوم چې خزانې ته مو به راغې او پټوارخانې ته مو به راغې نو دا خو اوبه جوړې شوې لکه صاحب حالات خراب په مردان کې او دوی باندې د بره نه اوبه راغلې نو چتونه یې سوري. نو دا زموږ لویه بدقسمتي ده د نوښار چې دا تحصیل یو تاریخي تحصیل دی په نوښار کې، خو د نوښار خلکو ته ډېر مشکلات دي. مشکلات څنګه دي چې په کار دا تحصیل جوړ شوی وي، دې کې به د خزانې دفتر بیا د اکاونټ دفتر هغه مرکز ته تعلق ساتي، په کار د اکاونټ دفتر سره خزانه بلته تللې وه نو کاري به د دې ډیوایډ شوې وه نو ښه به وه. نو اکاونټ دفتر خو ته لاړو خو په سکون کې شو، خو چې کوم صوبې سره تعلق ساتي نو هغه تاسو د هغې حال دا وګورئ. نو زموږ د خبرې مقصد دا دی چې دا ټول د نوښار خلک ذلیلېږي، خوارېږي، څنګه چې حالکات دفتره کې مبان ته لاړو، د زکات دفتره کوړي ته لاړو. نو په کار دی چې دا موږ صوبایي حکومت ته او ډپټي کمشنر صاحب ته مطالبه کوو چې دا دفتر که جوړ شو څو بلډینګه نو دې کې به تحصیل وي، دې کې به خزانه وي، دې کې به اکاونټ وي، دې کې به پټواریان وي. نو د نوښار خلکو ته مشکلات ني. دا لس ساعتې ورې خلک په کارو نه خوشحالېږي چې موږ ګلی پخه کوو، روډ راته پوخ کړو. دا ګلی روډونه نورو خلکو پخ کړي دي خو یې له چا په دې اوټ نه ورکړی. تحریک انصاف له خلکو چې اوټ ورکړی په کارکردګۍ یو میشن باندې اوټ ورکړی دی. نو موږ د خپل امپیګانو ته وایو چې دا یو ینګ دي او انرجیټک دي او ښه دي، دې خبره اوري د عوامو تکلیف په کار چې دی د عوامو مسالې دی په خپل کور کې حل کېږي. نو موږ دا مطالبه کوو یو خو دا دفتر جوړ شي، بل دا ټول پټواریان، خزانات، تحصیل، اکاونټ آفس دا دې دفتر ته راشي نو خلکو ته مشکلات ني. دا به نه چې یو دفتر ته به هلته ځي او بل دفتر ته به څنګه چې زموږ ډپټي کمشنر یو دبنګ دی، یو ایکشن یې وایي شو، خپل دفتر یې ښایسته جوړ کړو او ورسره نورې دفتر یې جوړ کړي. نو ډپټي کمشنر دې ته وکړو چې د خلکو ته مشکلات ني. نو په کار صوبایي حکومت ته او ضلعي حکومت ته په کار چې نوښار خلک د تکلیفاتو نه بچ کړي او دغه مسلې د هغې حل کړي. بلکل ګرانو کتونکو، دا ډېر هم دفتر دی او تاسو ته د دې مختلف قسم مناظر هم ښکاري، د دې سیکشنې د دې مختلف برانچونه دي او دا برانچونو کې بلډینګ ډېر غټ دی، تاڼې سره نږدې ډېر اهم ځای دی. خو که دې کې ښه طریقې سره کار وشي او دا زموږ ډي سي صاحب او صوبایي حکومت، محکمه فنانس ډپارټمنټ، محکمه خزانه خیبر پښتونخوا دی کینی او د دوی په مفاهمت او د دوی په روغتیا په جوړتیا دی کې په یو منصوبه باندې جوړ شي نو دې دپاره 2-3 ځل فنډ راوخو. وجه هغې کې یو څو خبرې دي
چې هغه اونرشپ د ځمکې د هغې رجسټري ده الله به دی سې معاهده کوي اګریمنټ به کوي. به هر حال سرکاري ځای نه دی او سرکار مفادو دپاره دا یو قدم و چې اتونه غواړي دی که به زما MNAs MPAs او ډپټي کمشنر صاحب دی اهم کردار ادا کوي. اجازت غواړو د الله په امان.